د تاسو ولې غلطي وسوه چې تا تریخ یې تس کړي؟ تا ته چا وویل چې ته تریخ یې تس کړه، ته تریخ یې ختم کړه، تا اپریشن وکړي، غلطي دې وکړله، تریخ دې د بدنه وایستي، اوس دې د هضمي نظام، د معدې نظام، د قبض نظام، اوس چې دې خوراک ګرده سره درهم برهم دی. دې کې د پریشانۍ خبره نه ده. الحمدلله نن یو داسې فارموله زه تا ته درښیم چې ټوله زندګي به بیا ماته دعاوې کوې. الموی پاکستاني جامع ډربل سنټر کې ستاسو دپاره ستاسو خادم، ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو معالج ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب ستاسو دپاره بهترینه فارموله چې د هغه تیاره کړې ده. که تا تریخې غورځولی یي، که تا تریخې تس کړی، د هضمي نظام دې خراب وي، مګر دا فارموله استعمال کړه، د خوراک بعد دغه کورس استعمالوه، انشاءالله د الله په فضل سره به دې د هضمي نظام داسې برابر وي چې بیا به تور تایریان یې. او دغه رقم کورنۍ فارموله، لاسي فارموله، دیسي فارموله چې دغه درښیم د ځانه سره نوټ کړه. یو پاو چې دې پودینه به راواخې، تازه پودینه، او یو پاو به شنه مساله راواخې، او نیم پاو به ادرک، نیم پاو به لسن راواخې. دا ګرده به په جوسر کې پوډر به کې، میده به کې، جوس به جنجوړ کې، او چې جوس دې جنجوړ کې دغه رس چې دی هغه به اخواته کې وبې غورځوې. دا اوبه چې کمې دي، دا جوس چې کم دی، دا به راواخې، دا به په یو شي کې د ځانه سره په فریج کې کښېږدی، په یو ډوبي کې تازه جوړوه. د خوراک بعد په یو کپ اوبو کې 2 چمچ ولړه ویې څښه. هر سهار ماښام د ډوډۍ بعد په کپ اوبو کې 2 چمچ دا جوس ولړه ویې څښه. که دا جوس دغه هم 2 چمچ څښلی سو بهترینه فارموله ده. او که تا دا فارموله شروع کړه، انشاءالله د هضمي نظام به دې برابر هم وي، او تر و تازه به هم وي، او بیا به ټوله زندګي و ماته دعاوې کوي. او که ډېر خلک وایي زه خو لرې یم د پاکستان، که ته د پاکستان بارکونج کې، که د بیرون ممالک بارکونج کې، دا کورس تا ته د کوریر په ذریعه در رسولی سو.